شاید سه ما اصل کې خبره ده چې علاج ډېر زیات کو په دماغ په زما د نری ګرمه کې او د نری خطي ریګولر زه استعمالو من الحمدلله او زما په مخ باندې تاسو ته باغې د ښکاری چې څوک دروغ او فخر فکر نه پاغه باندې ملائکه او د خلکو ټولو لعنت ته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا محال غدون بیرګلې کې موجود ما پسنګ کې ولاړ زما مرګره بلال وپاسب سموده مخ کې د په د مخ باندې ډېر زیات دانه ویننه کوي چې ورته وي عادت نه په دې حواله تاسو کو چې دا څنګه ختم شوي. السلام علیکم بلال سي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. شاید سبي او جهان مننه تاسو دراتک چې تاسو رالي او زمونږه چې کوم مطلب د مخ د مسله او د خپل کتونکو سره وړاندې کوي نو ډېر مننه ډېر شکریا. بلال صاحب ما سره چې تاسو په ملاقات کېدو نو تاسو په مخ ډېر دانې وي एकदम دا د سره ختم شولې. شاید سه ما اصل کې خبره ده چې علاج ډېر زیات کو په دماغ په زما د نری ګرمه کې او د نری خطي خو دوی چې ما استعمالول میډیسن ما استعمالول نو هغه به چون کې ګرم او لازم خبره د انګریزي دوی نه د یخنی د ګرمي او د دانی او د ګرمه کې چې په وجود راخیږي د ګرمایش د وجه نه چې د راخیږي خو بهر حال ما چې به استعمالول نو د سره به زما مخ نورم سیوا کې دوه غیب سره کریم را کړل او نور لوشن موشن به را کړل خو هغه سره زما مخ ډېر زیات نور خرابېدم خو بهر حال بیا ما حکیم گنگاویشن سره رابطه وکړه زلاړه مداغي زوی د ګوپال رای هغه د ماو خپل میډیسن چې کوم راپورټ او ارسو کنه ډاکټر هغه مې وته خو خلک چون کې ما فیز شپکل ریګولر علاج کړو خو دغه نو پیسو ته به ډیره زیاته کېده خو بهر حال هغه ما ته وی چې یاره داسې حساب دی کوم تاسو ته یو نسخه خایو نو اکثر مون خلکو ته نسخه خایو نو دی وی چې خلک دا او زه مثال کې چاته ټیپر یادای چې یاره د نظر د پاره ډیر خشه دی دا چې دینو د سره نظر ډیر زیات خکېږي چې نظر معمولی کمی دغه نو د استعمالي د سره کور کیږي نو دی وی چې خزو ټیپر لکه ځان لګ دغه کینو نه استعمالي یا ټماټر والی سر چاته سوای نو دا نه استعمالي یا چې داسې نور سيزونه ورته یادای چې یاره دا استعمالو دا خشه دی نو دی وی چې نه عالم کې چې کله ټماټر ګران شي نو بیا سوره قدر زیات شي نو په دې وجه چې کله ارزاني نو قدر هم کمی دغه نه خو بهر حال هغه ماته وی چې داسې وکړه یو نسخه د خیمه باغستا پیسې نه لګي او هر سړی د پکور کې کوي ته داسې وکړه چې کورنی پای چې وی د دینه به ماستو کې او هغه ماسته چې د کله جوړ شي دا غینه ما هم چې مطلب سملې یا سحر پاسې دغه کوا نو رس کې مطلب څه ټیم کې متل لګول شي او دا په تلی کې رااله څنګه چې مطلب تیل رالو آیل او دغه راخلا او داسې لګلاس کې دغه کوا په مخ باندې باقاعده ته لاګو نو ان شاء الله او زیات شپې او د کېدو ټیم کې خو لکه بهتر دادي چې په هغه ټیم کې فائدہ ده چې لکه اوله ګوي نو روغ شپه بکی هغه خپل عمل چې کوم دین او کی په مخ باندې نو هغه ما شروع کړل الحمدلله داسې یو دوه ورځې چې ما استعمال کړ په مخ میدان ډېری زیاتې بیا راوته زه پریشان شوم چې زه خو علاج کوم زه خو ځان خرابوم نه خو بهر حال هغه سره بیا چې زما رابطه شنه غوي چې دا په سٹارټ کې داسې وی د سکین کې چې کوم ګرمایش دی دا به دې سره روزي خو بهر حال ته چې دینو دا پرېدمه الحمدلله ما چې هفته استعمال کړو بیا لس ورځې ورو دانی کم شوي بیا ورسره چې اول خو لکه مین سیز زما مسله چې د دانو خو بیا هغه ما ریګولر به استعمالول او الحمدلله نن چې دینو لکه زبر تاسو ته دوام د چا په مخ باندې چې دانی وی د یا دک داغونه ماغونه پیوي او د دانو د وجه په داغونه راغلي نو هغه اکثر چې دینو دا 60 ساری ته اورسي خو هغه داغونه پیوي نو ما چې دا ریګولر زه استعمالو من الحمدلله او زما په مخ باندې تاسو ته باغې د ښکاری زما په مخ باندې اوس هغه داغونه انتهایی کم شو لکه هغه د دانی هغه نشان پاتې شي خو لکه مطلب هغه سوري چې کمی او هغه غټ داغونه چې وي نو هغه الحمدلله ختم شوی دي اوس هم زه لکه کله چې دینو پرې ادمه خو لکه هغه دا خبره کړې و چې د صابون استعمال مکو ځکه چې صابون مصنوعي جوړ دی او دا ماسته دا قدرتي جوړي ته چې دینو دغه کا د صابون استعمال بنه کې او د ماستو استعمال ریګولر کوو ان شاء الله تا ته ریزلټ ډیر پازیټیو راځي او د سره به تا ته مخ ډیر زیات خینو الحمدلله ز خپل یوز کوم لکه هغه خبره وکاو چې سبب الله ته ملامت نه ز خپل یوز کوم او بیګا مې نه یوز کړی او دا مخ کې د 2-3 ورځې استعمال کړی هغه وجه دا چې زه به زه 2 ورځې په سفر یم نو په دې وجه ما وی چیرې او ریګل د مخ ورسره لک فریش شنو الحمدلله زه سره ډیر زیات خیم نو دا چې دا فری علاج دی او د دې خرچه اړوشتنه
بل تاسو وی چې د ماشومان باندې خارخي دا غیم تاسو یو طریقه یادول بالکل او جی دا چې دغه هم لکه هغه نسخې دي کم چې مونږ یوز کړی دي او کم باندې چې باقاعده مونږ ته د علم شته او د حکیمانو نه او هغه حکیمانو نه کم چې بې غرض او بې لالچ تعالی یو مشوره درکول شي په غریب باندې خفه کیږي نو ځکه تاسو ته وایي چې بای دا کار داسې کوه چې غریبي ده مهنګایي ده د یو ماشومي په هغه باندې ډېر زیات خارخ وي چې هغه ډاکټرانو پسې ګرځي یا اړو وس نه نو هغه د تروي شملې چې وینو د سر نښکته چې دی نه دی علام به بېشکه چې د خلک به بعضې کسان به دا وایي چېرې دا خو ځمکې ته ځي نو ځمکې ته دې نه ځي په خانک کې د ماشوم ودرېږي او هغه شملې دې بیا د سیټ ته دغه کوي نو دا د دې کې خپل تیزابیت او یو قدرتي الله داسې صدقه ایښي دي چې هغه د دې علاج وي نو انشاءالله 2-3 ټایمه چې په علام به د خارق به الله مکمل ښه کړي وي دا قبر کې نه راځي ماستو شملې خبره دا ده چې ګوره که د دې ښه طرف ته ګوري نو اوس به زه دا ووایم چې دروغ چې دي نو دا ګناه دی الله رب العزت قرآن کې وایي چې څوک دروغ وایي نو په هغه باندې زما لعنت دی او بیا چې څوک دروغ وایي او فخر پرې کوي نو په هغې باندې د ملایکو او د خلکو ټولو لعنت دی خو که چې کله د روغې دپاره ته استعمالی او په یو دوه مسلمانانو پرې روغه کیږي نو دا چې دی نو هغه ځای کې چې دروغ وایي نو په هغې تا ته ثواب میلاویږي نو اوس د دې روغ ته به ته ګورې اوس دا د علاج دپاره استعمالیږي ته به په دې نیت خو نه استعمالی چې یاره زه کبر کوم زه چې دی خو نعوذ بالله زه چې دی نو رزق بې حرمتي کوم نه ته به په دې نیت کې زه علاج کوم پې نو که موږ وګورو د انګریزي میډیسن دی په دې کې د نشو د څیزونو څومره استعمالیږي په دې میډیسن کې استعمالیږي باقاعده که دغه پکې استعمالي نه نو بیا خو اثر به نه کوي نو په دې وجه باندې په ذهن کې به دا نه ساتي چې زه بې حرمتي کوم البته علاج په طور باندې چې دی نو علما کرامو نه هم یو سړی تپوس کولی شي چې بهایي دا شملې دي زما په سر کې مطلب خارخ دی ګرمه کې راخیږي او ما ته چا دا نسخه خو یا په سر کې خشکي یو سړی وایي یاره ډېر آیل مې استعمال کړه ډېر صابونونه شیمپانو خشکي نه ختمېږي انشاءالله تعالی د الله په حکم سره زیات نه دی د ماسخوتن کې چې سملی د هغې نه مخکې د دغه وکړي یا سهار کې اینی ټایم جس ټایم بھی کرتے ہیں لکه مطلب څه ټایم کولی شي نو کوي دی 2-3 ټایمه د په سر ووینځي بیا د وګوري خشکي به پکې هم نه یو بل ویښته به یې چمک وي جی بالکل قدرمنو داود بلال وفا صاحب د خوبصورتۍ راز تاسو واورېدلو د دې سره ما شاهد خان شاهد له اجازت راکړي د الله په امان